نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. حج د اسلام پنځه ارکانو نه یو اهم ترين رکن ده چې په دې باندې د اسلام بنیاد ده. د حج فرضیت قرآن کریم، احادیث مبارکه او د اجماع امت نه داسې ثابت ده لکه څرنګه منځ، روزه او د زکات فرضیت ثابت ده. او کوم کس چې د دې انکار وکي نو هغه کس کافر ده. سوره آل عمران کې الله جل جلاله فرمایي وای ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا. کوم کس چې د حج کولو استطاعت توفیق لري، الته د حج کولو طاقت لري، تګ او د راتګ خرچه برداشت کولای شي، بیا الله جل جلاله په هغه کس باندې حج فرض کړی ده. ومن کفر فإن الله غني عن العالمین. او کوم کس چې د دې انکار وکي، د دې د فرضیت انکار وکي، بیا الله جل جلاله د ټول جهان نه بنیاد او بے پروا ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا یو ارشاد نقل شوی ده. د اسلام چې کوم بنیادی او اهم ترین ارکان دي هغه پنځه دي، او حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا پنځه ارکان په یو حدیث مبارک کې جمع کړی دي. هغه دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا یو ارشاد ده وای بني الاسلام على 5 شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. وای اول دا کلمه د اسلام یو اهم ترین رکن ده چې الله جل جلاله نسوا بل څوک د عبادت لایق نشته، او حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم دی الله جل جلاله پیغمبر او رسول دی. او دویم دا چې المنځ دا د اسلام اهم ترین رکن ده، او زکات چې کومه ده دا هم د اسلام اهم ترین رکن ده، او حج دام د اسلام اهم ترین رکن ده، او د رمضان مبارک په میاشت کې روزې نیول دا هم د اسلام اهم ترین رکن ده. نو مونږ او تاسو ته پکار ده چې که نورو اعمالو کې مونږ تاسو نه سستی او کوتاهی وشي نو هغه قابل برداشت دي، خو پنځه چې کوم ارکان دي د اسلام دا بنیادی او د دې منبع ده، د دې په دې کې کوتاهی کول دا کله هم نه برداشت کیږي. لکه مخکې هم دا خبره تیر شوې ده چې یو د عقیده او بعض دي عقاید او بعض دي اعمال. انسان که عقیده خرابوي دای که ډیر اعمال وکي، دا اعمال د الله په حضور کې هیڅ قدر او قیمت نشته. او که د یو انسان عقیده ټیک وي او اعمالو کې کوتاهی وي، اعمالو کې کمزورتیا وي، دا انسان بیا هم څه نه څه د کامیابی درجه ته رسیدلی شي. تاسې دا پنځه اهم ترین ارکان دي. صحیح بخاری کې حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دا روایت موجود ده. وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه چا تاسو کو چې اعمالو کې کوم یو عمل ډیر زیات بهترین او ډیر زیات فضیلت والدا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې الله او د الله په رسول باندې ایمان راوړل. بیا هغه کس تاسو نه وکړو چې یا رسول الله دین بعد کوم اعمال دي، کوم عمل ده چې هغه ډیر د فضیلت والدا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې د الله په لار کې jihad کول. او درم بیا د کس سوال ته نو کوم چې یا رسول الله په اعمالو کې په دینه با ټول نه بهترین او د فضیلت عمل کوم دا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل چې حج مبرور، یعنی هغه مقبول حج چې کوم یو انسان په حج کولو کې په دکې اخلاص وي. او کچیرته په حج کولو کې اخلاص نه وي، په هغه کې د خلکو ته ښکارا کول مقصود وي او ریاوي پکې، نو داسې حج
کله هم د الله جل جلاله په حضور کې قابل قبول نه ده. صحیح بخاری کې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا روایت موجود ده. وای ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه دا اورېدلی دي چې کوم یو کس حج وکي او د حج په حالت کې بهودا او فحش خبرې نه وکي او الله جل جلاله نافرمانی هم نه وکي نو دا انسان د ګناهونو داسې صفا شي لکه دای چې په هغه وخت کې د خپل مور د خېټې نه پیدا شوی وي. دې مطلب دا چې یو وړوکی بچی هغه د ګناهونو څنګه صفاوي معصوم وي داسې دا انسان هم چې کله حج وکي او په حج کې د الله نافرمانی نه وکي د انسان هم داسې د ګناهونو صفاوي. سنن ابن ماجه کې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه الصلاۃ والسلام د یو ارشاد نقل کړی ده. وای کوم کسان چې حج او عمره تراشي دا د ما خصوصي ملمانه دي او الله جل جلاله د انسان دعاګانې هم قبلوي او کله هم الله پاک د انسان دعاګانې نه رد کوي. او په دې موضوع باندې طریقه کار او تفصیلی فضائل د شیخ طریقت استاد محترم متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الياس گھمن حفظہ الله حج او عمره د یو کتاب دی په دې کې دا ټول تفصیل موجود دی. الله پاک دې مونږ تاسو ته د حج کولو توفیق را نصیب کړي او الله پاک دې مونږ تاسو ته د ګناهونو د بچ کولو توفیق را نصیب کړي.